आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। د روزې په حالت کې بنده د خپل کور والا سره ناسته وکړي نو په دې باندې روژه ماتېږي نه. خو که چېرته د بنده دا خطر هغه ته معلومیږي چې یاره حالات پر د جما ته لاړ شي نو بیا دا ناسته ولا پکار نه ده. که چېرته بنده د خپل کور والا سره هسې میلاو شي نو په دغه حالت کې د انسان روژه ماتېږي نه. خو جوان انسان به داسې عمل نه کوي، هغه ته شریعت اجازت نه ورکوي ځکه هغه ته بیا خطره پیښیږي. او داسې دا مشرانې سپینګیري بوډاګانې په دې مسله باندې کېږي نو هغه ته اجازت وي. د روژې په حالت کې د انسان نه مزي ووتله نو په مزې سره روژه نه ماتېږي. دا دې کله کله حالات داسې چې هسې بنده ناستي او تصور کې څه غلط خیالات راشي نو د انسان نه څه څاڅکي لاړ شي نو دغې ته مزي ویلې کېږي او دا څاڅکي چې دا سپینې اوبه وي نو په دې سره روژه نه ماتېږي. هغه کوم مثال په طور خپل کور والا سره ناسته پاسته کوي او دغه څاڅکي لاړ شي او که هسې سوچ او سمجې وي کله کله بنده په بازار تاثیر کې روان وي دا غلط تصویران لګېږي د ښځو د انسان ذهن ګډوډ کړي نو په دې سره روژه ماتېږي نه. البته دا مشغولتیا د کور والا سره دا ډېر نه پکار روژه کې د یې ځان ساتل پکاري. غیر ارادي طور سره د انسان نه همدغه حالت کې اوبه لاړې شي نو په دې سره روژه نه ماتېږي. او که هسې ذهن مشوش شو، تصور ګډوډ شو او هسې څاڅکي لاړه نو هم په دې سره روژه نه ماتېږي. چې په کوم سره روژه ماتېږي نو هغې ته مني ویلې کېږي او د منع دپاره کتاب دوه څیزونه لیکلي دي، یو دفق دی یو شهوت دی. شوق انسان یو شوق روچت شوي او یو دفق دا اندام داسې ټوپ وایي نو دا دوه حالت چې کله یو ځای شي او بیا دغه حالت کې څاڅکي لاړ شي نو هغې ته بیا مني ویلې کېږي، هغې سره بیا اودس ماتېږي. او د مزې او د منع فرق هغه دا دی چې دا مزي دا سپینوالی کوي خو دې کې ټینګوالی نه وي او مني چې دا لږه ټینګ هم وي منع کې ټینګوالی لږ وي نو په منع سره روژه ماتېږي، په مزې سره روژه نه ماتېږي. او یو ته ودي ویلې کېږي، ودي یو مزي یو مني یو ودي. دا ودي چې دا تشو او د سماتي نه لږ مخکې یا وروستو دواړه حالاته کې کتاب والا مخکې لیکلي دي خو داسې حالات هم مرګو ته هم پېښ شي چې هغوی به وایي چې وروستو هم داسې حالت راشي چې بنده اودس ماتې کوي او زور وکړي د تش اودس ماتې دپاره یا ډک اودس ماتې دپاره نو د تش اودس ماتې نه مخکې لږ سپینې اوبه لاړې شي دقې ته ودي وایي او یا د اودس ماتې نه تش اودس ماتې نه پس اوبه لاړې شي نو دق هم ودي ده نو په دغې سره هم روژه نه ماتېږي. په دغې سره روژه نه ماتېږي. ښه دي که بنده ته احتلام شوي د خوب نه رابیدار شو او احتلام شوي جامې ګنده وي نو د روژه ماته نه ده ځکه غیر ارادي سره د ده اراده نه وه او هسې به چېرته خوب لیدلو او چې بنده بیدار شو نو جامې یې لندې وي نو په دې باندې د ده روژه ماته نه ده. که بنده صبح صادق نه مخکې د خپل اهل سره مشغول وي او د صبح صادق نه مخکې دی جدا شو د صبح صادق نه مخکې دی جدا شو نو د ده روژه اوس وروستو اگر چې غسل خو یې نه دی کړی حالات ته د غسل پېښ شوي دي نو چې غسل یې نه دی کړی نو د ده روژه ماته نه ده. ښه جي
که بنده دغه رنګ مشغول و ناګهانه صبح صادق شروع شو خو د مشغولتیا دا کم د دې چې کومه اراده و مشغولتیا دې ترک کړې وه پرېښې وه سوچ یې دا وکړه چې یاره دا خو سهار د روژې ټیم راغی او حکم به اوس بدلېږي روژه به شروع کېږي دی جدا شو خو د ده ذهن لا مشوي شو ګډوډ او دی جدا شوی دی ناګهانه 2-3 منټه 4 منټه به تېر شو صبح صادق شروع شو یعنی بانګ ویلی شو په خپل ټیم باندې او دغه وخت د انسان نه منی خارج شوله هله مونږ وایو اودس یې مات شو نو په دغه حالت کې چې د اودس مات شو خو دوی مخکې د جدا شوي دي د ده ذهن اوس ګډوډوال دي خپل ذهن کنټرول کوي نه کنټرول کېږي نو د ده دا مثالم دا انزال و د احتلام په حکم کې وي احتلام دا چې بس یو خوب و خوب نه بیدار شو او انزال یې شوی دی نو روژې بیا هم ماته نه ده اوس په رمضان کې بنده غسل که کوي نو که صبح صادق نه مخکې وکړو ډېره بهتره ده خو که ټیم نه نو صبح صادق نه وروستو یعنې د بانګ نه پسه غسل کولی شي اجازت ورته شته روژې ته پسې نقصان نه رسي خو صرف خبره دا ده چې د روژې نه د اذان نه مخکې صبح صادق نه مخکې د غرغره یعنې چرګام دا دي وکړي پوزه کې د اوبه واچوي استنشاق او غرغره دي وکړي هغې نه بس غسل دې وروسته وکړي دا بهتره طریقه ده خو په ټیم داخل شوی و نو بیا په غرغره نه کوي هغه موږ پوزه کې اوبه راښکل شو استنشاق غرغره په دا غرغره چې ورته موږ وایو نو دا بنده بیا نه کوي دې سره بیا روژه ماتېږي اوبه به تېرې شي نو روژه بیا ماتېږي د روژې په حالت کې بنده رومال ګنده کوي په اوبو باندې او بیا په خپل سر یا په بدن باندې راکاږي دې دپاره چې بندن ته لږ یخوالی حاصل شي په دې سره روژه نه ماتېږي روژه کې صحیح ده یا دارنګې په کپړو باندې اوبه ځان له بنده اچوي نو هم په دې سره روژې باندې څه فرق نه پرېوځي که دارنګې بنده د ګرمۍ د وجې نه هغه خوله کې اوبه اچوي یا د ګرمۍ د وجې نه مخ لاس وینځي یا د ګرمۍ د وجې نه غسل کوي نو اجازت ورته شته په دې سره روژه نه ماتېږي پوه شوې خوله کې اوبه اچوي هسې واړي راواړي خوله یخون غواړي هغه اوبه توی کړي بیا هغې نه پس لاړې مو توکي نو هغه یو پېره بنده لاړې توکي بس هغه خوله صفا کېږي دې سره نو په دې سره روژه ماتېږي نه خوله یې لږه یخه پاتې شي دا دې لپاره کوي چې لږه خوله یخه شي یا بدن لږ یخ شي نو روژه په دې باندې نه ماتېږي د روژې په حالت کې بنده د انجکشن د ستنې په ذریعې سره وینه وباسي نو په دې سره روژه نه ماتېږي او که البته که چېرته دا بنده وینه وباسي خو د ده حالت خرابېږي نو بیا وله داسې حالت کې حالت داسې خرابېږي چې کمزورتیا راځي بنده باندې به سر ګرځي را پروزي به بېهوشه کېږي به کمزوری دی نو دله بیا داسې حالت کې وینه ویستل دا مکروه دي دا بیا ټیک نه دي ځکه چې دا حالت راځي خود به دې ته به حالات جوړېږي چې روژه بیا ماتوي نو دې وجې نه په داسې حالت کې وینه ویستل جایز نه دي بیا نه دي وباسي او که سړی تکړه نو بیا وایي وینه ویستل خیر جایز دي په دې باندې روژه نه ماتېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله ندی ځکه چې دا حالت راځي خود به دې ته به حالات جوړېږي چې روژه بیا ماتوي نو دې وجې نه په داسې حالت کې وینه ویستل جایز